بسم الله الرحمن الرحيم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 فصابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. مقصد سورۃ انفال القتال فی سبیل اللہ تعالی. هرګه چې مخکې سورتونو کې مسله توحید ثابت شو دلایل عقلیه او نقلیه سره دا په شبهات وشوه او اوس هم نه مانی مقابله کې جهاد سره وکړه دیو جنور په دا صورت راوړل. په دې صورت کې د جهاد موږ ویل جهاد درې منازل ابتدایي درمیاني او اخري. ابتدائی منزل در میدان جهاد وطن مخ مجاهد سب کار دی. درمیانی منزل چې میدان جهاد ته مجاهدو سے وسکي. آخری منزل چې د میدان جهاد نو واپس شي مجاهد یا فتحو کې شکست کې بیا سکي. دا درو منازل درو درجه د جهاد الله ذکر کړی دي په قران کریم کې. مخکې سورتونو کې د ابتدائی منزل بیان شو د مجاهد ټریننګ د ملک د اصلاح قوانین د ملک د اصلاح احکام دارنګ تنظیم اصول بیان شو حلال او حرام په جندې شو تنظیم برابر شو د امیر درعی او درعیت احکام بیان شو د نساء کې. نو اوس په دې صورتونو کې د دوو کې د درمیاني منزل بیان دی چې هغه میدان د جهاد قائدی دي او خلق په جندل دي. نو په دې صورت کې شپږ قاعده بیانولې د فرد میدان د جهاد. اوله قاعده چې میدان کې وشاکه نه ګولای په سینه اخلي. دویمه قاعده میدان جهاد کې مکمل د قران سنت تابع د الله د پیغمبر تابع وي. دریمه قاعده د امیر اطاعت بکې میدان کې امیر دی هر پل دیږي دی با. څلورمه قاعده خیانت باندې کې او پنځمه قاعده بره بد الله نه مانی الله نه بیرې jihad بکې او بره بد الله تعالی نه مانی. او شپږمه قاعده د 45 کې
آیا تفریق په دې پنځو اړو قاعدو باندې دا پنځو اړه قاعدې د مؤمنانو په پنځو صفاتونو باندې تفریق کړې وي یا د هغې نتیجې راستوله اشپږمې په دې باندې تفریق په دې پنځو قاعدو باندې امینس کې آیت نمبر 39 کې دعوت سورۃ بیان کو قاتلون فی سبیل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دارنګ په دې مېن کې ترغیبات ورکړو تشجیعات ورکړو تنبیهات ورکړو مخکې تیر شو چې کو وعده خلافي کوي پوه شي په نو دان ته تر وعده خلافي غتو اتا وعده او تر ختمه کوي زمونږ ساتو جنگ وعده او موعده ختمه ده چې تكون علی سوا د بادشاہ ته برابر ولا په دعوت صورت باندې چې هغه jihad د قتال دی نو بیا واجب الامه ستاتم په دې کې ترغیب مومنان ته د فرض تیاری چې تیارې وکې کاغذ موټو دې کاغذ اسلحه دې کاغذ نشانه باندې دې کړهږي بدني ورزشونه دي کله ټوپک د ماچی دي ارث چې د تیارې وکې دغه علت بیان ک ترهبون بی عدو الله وعدوکم اخر من دون لا تعلمون الله يعلم کتیارې د کړي د الله دشمنان ستاسو دشمنان به تا نری پتا باندې با اٹیک نشي کوله دارنګي بعد وداتي چې وته پیژنه ستاسو دشمنان به غبنم یریږي بیا دا وې ک پر کتا تیارې کړي تا کافر یریږي صلح سره کوي آدم رکا سره صلح سره کا صلح بستا په شرایطو باندې او دې کدا ذکر کوي ک پر کسور په آړ کې غي تا تر بیمانی کوي یاري ګما ته بیمانی مکوا مثلا سارے ملک کې د هندستان امبیسی دا یا د انګريزانو دا یا د بل ملک دا اپوږي چې تا تر بیمانی کې ته بیمانی نه کې ته بای ته بس وای زموږ ساده ختم شو زموږ واده ختم شو خپل امبیسی وړي څنګه منګ راوړ ته ټګي مو کو کنه یا مغیر سره ټګیو کی نه له دې دره کافی ما ته سړي ورکوي نورېدو اکرادو کې دا کفار ايغ داو کا چې دوکا در کی تعالی یہ سورې پاړ کې فاینا حسبک الله فیض باسکنن کافی تعالی الله وسا طرف کافی شي والذي دا الله غذات ايدک بنصر چې مضبوط کړي ته په خپل امداد تر اندورین تور عقیدل تو توحید کړي دا لوی امداد د الله دی چې اوسړي الله پاک عقیده توحید کې به یریږي نه صوبات د قلب او تملاو شي چړې په الله دغه شي مطمئن شي چې زما خیر او شر زما د الله په لاس کې دا لوی امداد د الله دی او انسان سره وبالمؤمنین اپ جماعت د مؤمنان سره خو ملګری دل درکړي دي تکړه ملګری دا د الله امداد دی لکه ابوبکر صدیق او ملګری عمر فاروق او ملګری عثمان غنی او علی رضی الله عنهم دا ټول صحابه کرام بهترین خلق دنیا پیغمبرانو په دې دویم نمبر په دنیا کې صحابه کرام الله هغه درکړي تعالی نور څه کېته مونږ له دا شان ملګری را کړی دا ته ملګری دي چې مونږ باندې ځان نه زیات مېندي یو ځل نبی اسلام وی یو ځل حضرت عمر فاروق چې رسول الله ما ته د خپل ځان په سید دویم نمبرګار چانه خو نبی اسلام نه دا څه ده زبتا د ارچانه زیات کوګم الله به ایمان کاملېږي دا یا رسول الله ته ما د خپل ځان نه د ارچانه کوګم د مور په خپل نو دا په قران باندې محبت راځي مونږ تخکاری دا ته ملګری چې په مونږ باندې د خپل ځان نه د خپل مور په زیات مېني دا د قران کمال دی چې صحیح قران دې چاته خو عقیده ول سم کړه دغه یقینا یا پوښي چې زما سه د قران نه مخ کې نه وتا تر ځان نه زیات مینه کوي وبالمؤمنین امدود کړه ته په جماعت د مؤمنانو باندې ادا دې ملګری درکړه چې هغه تا تر مینه کې خپل مینس کې ډیر زیات مینه والله بین قلوبهم محبت اچولې په مندړون دی کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کچار تا خرج کړو هغه څه چې په ځمکه کې ټول د ځمکې ټول سر سپین ډایمنډ وغیرہ تا ټول خرج کړو ما لفت بین قلوبهم تا محبت نو اچولې په مندړون دی کې
لیکن الله محبت واچو په من زړونو کې یقینا د الله د غالب حکمت والا مینا محبت په مال او په دولت نه راځي که په مال دولت باندې مینا وندا مالدار ټول خلکو خوخو بادشاہان به د ارچا خوخو کنزل بر بچانه کوله نه مینا دا غریب فقیر چې تا ته قران خېلې دې ستاره قران ملګری دې هغه تر واستامي ک کله پړه کې داسې وا په دې بوج زماړه کې تبدیل راغلی زماړه په قران باندې ټیک شوی دی او کدا ته نو چې خپل استاد تر خپل ملګر تر مینا نو په دې پوښه وا چړه کې مې ټیک دغه نشته څه چل دی سمارت پکشته اړه کې باندې مینا الله واچي په قران سره د خپل ملګرو سره د خپل استادانو سره د خپل شاګردانو سره تبته تم نه کې ریس کدم اوتانه تم نه کوي چې کله تم ملګر نه وکړه په دې پوښ ستاړه کې مين نشه دا غم نشه یا غران تم وکړه باقي یو بل سره ملګرتیا مدد امداد دا بل غریب دی سره امداد سره بالکل تم باندې کوي تانه ملګرتیا کې دوستای کې تم رااله بس ختم شو خبره دا ته ملګری به الله درکې په قران باندې نو کته ټول مال خرج کړی ته الله دا سندر کو صاحب کرام غریبانانو لیکن ایسر دیو بل سوره مینا دیو بل سره سوره مینا زموږ سره سوره مینا بل بدای چې ته قران د قران طالب عالم تا نه باز تا مرد باب خرج تر مینا کله شو قران دا غو استادان مړ دي لکه موږ سره مینا کو موږ صاحب کرام لیدل موږ د شو قران استاد موږ نه لیدل دا استادان موږ نه لیدل لکه موږ ته دعاګانې کو مینا سره کو دار قران غو محبت چې الله راوړي مینا پیش نه پیدا کیږي که غواړي چې په کور کې په خپل بچو کې قران مینا راوړم قران ته بیان کړم قران ته بیان کړه د خپل بچو په منځ کې به مینا پیدا شي درو په منځ کې مینا پیدا شي خويندو په منځ کې مینا پیدا شي نن دیو بل نه خلک ویدار ضرور نه ویدار او خور ضرور نه خور ضرور نه خور نه تر ورو ترنه ماما د خرینا خره د ماما نه گاونډي ټول یو بل نه بیزار دي دا وجه سره قران مې سکیشته قران کریم زړونه تړي ورونو کې محبت پیدا کوي د مور پلار د اولاد مینه الله قران باندې پیدا کوي دا اولاد په خپل مې کې مینه په قران باندې پیدا کوي قران په کور کې شروع کوي چې کور کې محبت پیدا شي دشمنه طرف غنه نه وځي اوس آداب ورکي امیر ته چې امیر ته وګوره دبل چانه ته منه کې او مامورین ته آداب ورکي چې مامورینو تاسو وګوره دبل چانه ته منه کوئی ته بسر د الله نه کوي یا ایو نبی او پیغمبر علیہ السلام حسبک الله کافی تعالی الله ومن او کافی تعالی غسوک اتبعاکا چې تابع شي ستاره مؤمنان من دا معنی موږ په دا من په دا د فاعل کې موږ واغسم چې من په دا د فاعل کې شي نو دا پر الله باندې عاطف شي حسبک الله کې دا الله نه او پیغمبر اعظم کافی تعالی الله او کافی تعالی غسو اتبعاکا چې تابع شي ستاره مؤمنان مطلب دا چې د بل چان وته من کې خپل ملګری دی پای باور وکړه پاغه اعتماد وکړه دا نه چې کله یو په منډه او کله بل پته سار جماعت د بهري تنظیم نه بهري ته باغ په منډه دا زما ملګری شي آستانه ملګری کی ملګری د غریب فقیر شاګرد دی دا غریب فقیر ملګری دا ور ملګری دی نور نه تا مکو د بچان نه وزیران نه دی خلکونه آستانه ملګری کیږي ټیک دا ری ټیپ ټاپ ته وری ګوري ته وروړا خو وطن اخري کو در باندې برکی د خرابای بده پل ملګری به نه خرابای نو من بزاد فاعل کې واسطه دغه الله فاعل له بنو فاعل شو اے پیغمبر اعظم کافی تعالی الله رشفل رشرګه او کافی تعالی تو اتباع کې تابع شستاره مؤمنان ایمان والا چې عقیده توحید او عقیده د عمل په سنتو هغه د کافی دی یو معنا دوه معنا چې من په دا د مفعول کې موږ اندا به عطف شي پکا حسبک کې دا کاپ نه دا کاپ مفعول ده کنه په دې به عطف شي معنا بدل شي
یا نبی او پیغمبر تام کافی تعالی الله او کافی دی الله من اچاله تباغ تابع ستار مومنان سورہ کل معنا سورہ کل مدار معنا اے قرآن والو ستا پیغمبر الله کافی او طالب الله کافی شي او تعالی الله کافی بل چان تباونه کې ولې لټ شي او دا د کومه سورہ وګڼه را سور معنی په کتاب ته سبب بیا چاته څنګه او ترغیب ورکړي په قتال او تشجيع ورکړي په قتال او دې کې آداب امیر ته بیا دي چې امیر بخپل ملګری دور ته دی امیر خو تر امیر تر ملګری مینا کوي کنه نو امیر به ملګری دور ته دی دا ته به تیاری جهاد ته چې یو کس د لاسو کسان باندې سترګې نو درېږي وای مړ لاس کسان شي سلسي زرسي دا شان تیار کا یا نبی او پیغمبر اسلام حرز المؤمن تیز کا منا علی الصلاۃ په منځبانه بولے مز ډیر پر دک جهاد مز کنا نموذ ولونه هغه مز کو ارتو کوي او هر څړې کوي زنانه هم کوي جړاګانو کوي مزونه او ډیر جړاګانی چې تقریبا کوي دا کې تقریبا کوي خود جهاد د مردان د مردو کار سړو کار او دا وي دا نه چې ته خارج المؤمن علل صيام روزي غوار سو خدم نسی اجراګانی نسی بعد خلک صحت کول لپاره نسی په دې کې صحت کی خارج المؤمن علل زکات یې منوي زکات مخالف ور کوي خارج المؤمن علل صدقات یې منوي صدقات مخالف ور کوي ارزو ور کوي خدای او شه دې چې دا ګران کار دی منګ ویلو کنه په نمبر 2 کې چې ګور د ایمان د زیادت بیان کم ځای کیږي البته جهادي دا کوي جهاد کې سړي د ایمان پته لګي موضوع عمل ده په موږ کې چرته چې موضوع ډېر کوي ایمان کې زیادت راشي یا روزي ډېر چې ایمان کې زیادت راشي یا مال ډېر راځي ایمان کې زیادت راشي ایمان کې زیادت چې کم ځای ذکر شوی هغه په قتال کې په جهاد کې بس یو ځای هغه په قران سره ده سورۃ مدثر کې آیت نمبر 31 کې 31 غالبا 30 ده چې آی کې د قران سره مطابق دغه قران سره د ایمان پته لګي چې باندې کې بیا دشمنای وته جوړ شي او د کلکشن د ایمان پته ولګي دا معنی نه د ایمان پته په جهاد کې لګي دیو جنا دلته کې ایمان والو اے پیغمبر ہوا تیز کا د ایمان دعوت چې کوي تیز کا په زبانه علی القتال په جهاد باندې علی الجهاد نه وي دغه دام بیا خلک به تحریک کوي جهاد مراد دخلی جهاد دی دا په لارو کې چې ګرځي وای دا جهاد دی نه القتال جهاد خو عام دی دخلی قتال جهاد لهم شامل دی او د لاس علم شامل دی د مال علم شامل القتال دا خاص دی دا بالکل د میدان د جهاد سره خبره ده کې القتال اے پیغمبر نام تیز کا ایمان والا قدیمان داوا کوي څوک کینه تیز کا القتال په جنگ باندې جنگیان کا اده به روکي الوی تیز کا اده به سستي نه را منګو داتي جنگ منګلو داتي د ټوپک ور په یول چې جنت ته بوزو پاغه ټوپک یو پاغه ګولای ولول جهنم ته بوزو یو زبرګون داغه خبره مې اوریدا پرېوند کې خبر نشي موږ خپل زما تبلیغان بد نشي ګورې زما د مشران د اجازه کوم بېمانی کوي تبلیغان غریبانان خو نه پوه دي خود دې نه پویدار چې قران ته نه کوم ته قران ته کینه لکه هغه وې د عربو دی عالم نو واغ دروغ وای دي دغه دوی په دروغ کې وای دروغ جایز دي په جهاد کې نه په جهاد کې دروغ جایز دي په دې کې خو نه جایز په خبرو کې اب دیا الحرب خدعتن جنگ کې دوکا را مطلب جنگ کې دوکا ور کول شي کفار ځان بچ کې نو دغه دوکا دا خو دروغ دي وی عربی علم نو ځان نسل نو واغسه وی هغه د مونږ ته دغه کو بیا به جهاد مو ته چیرته دکا
دا په قرآن کې تبلیغ دوره بیان راغلی دی نو چې موږ کافران ټول مړه کړو دا جهاد به دا تبلیغ به چاته وي غلی شه ما غلی شه خو زه ډېر لرې ما خو ډېر لوی شي د دوره مسلې لکه دا ده او دغه انم سم چوک ما تر دې تر هغې ته رسېدم نه چا پرېښودم تر هغې چې ما ورته ویلی چې دا څه سوی ابا تا څنګه غلی کو تا پې څه دلیل دی خرج المومنین تیز کا ایمان والا القتال په جنگ باندې دوره تیز کا چې هغه د لسو نه کم از کم نظر تیزی اوړي یکم منکم عشرون صابرون کچروستانه شل کسان کلک په اصول تنظیم باندې کلک په قاعدو د میدان د جهاد باندې یغلبو مئتین ضرور کېږي په 200 باندې یا دوره تیز کا یو پلس باندې جنگي شل 270 جنگي وياكم منكم مئتون او کجروستاتنا سل کسان کلک غالب کیږي په زور باندې کسان چې کافران دي چې زرو کسان سره سل جنگيږي او شل 200 سره جنگيږي او زر چې کوم 1 لاکھ سره جنگيږي او 1 لاکھ چې کوم دی چې هغه 1 کروڑ سره جنگيږي یو 10 لاکھ سره جنگيږي دا سي تیز کا او دا شی دا شانته همیشه مسلمانان کمی دا خالد مولید رضی الله رحمت الله علیه چې کوم یادېږي دا دغه دا صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د پوه چرته 30,000 زیات شوی نه دی همیشه د مقابله کې 3 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ کسان وو اده وسره خپل ملګری جنگول په ټیک باندې چل ونه او هغه له شکستونو ورکول دغه دا لولې مورچې لولې قلاګان دا به غستې په چل په طریقه واشه نو دوره تیز کا عضو حمص چوتوي عضو حمص دې دغه کې علاقه په شام کې پای کې جهاد او مسلمانان یو فلا ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه فتالار خالد بن ولید دا غسرہ سیکنڈ کمان کړي ابو سفیان رضی الله عنه پکې امیر وائل رضی الله عنه والد سے و اور عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ جب الله اسانی داغه سړی دی چې د ایمان راړو عمر رضی الله عنه په زمانہ کې خود چې تواب کون یو بودو په دوانه خپه کې خدا نو داغه له سپیړه ورکړه دا بودو راغ نبی صاحب ته وی نبی صاحب دې راوته دا د سپیړه ورکړی واو دی ولې ورکړم په ما خپه کې خدا میته ماته ولکن تا وولې یو مې ونه وینا کړو نه مخدی پر جوړوي هغه یا اریان چې بادشاہ وس دې بادشاہ یو اجه سره بادشاہ یو بودو هغه مال مولات راکړه ته درې دې مولات ته کوي اورا وی بدیاري میاته ما پیوړ نو بادشاہ ان کله ما پیوړی هغه لاړو تختید بیا په یو غزوه کې غالبا په دې خیمس کې ملاو شو شپېته در پوج راوستو هغه مسلمان تر ملاو چې هغه ته وی کاش عمر مال بیزتی نه کړې دا شپېته در پوج بس د ستاد مسلمانانو طرف جنگ کېدل عمر فاروق چې خبر شي ویسا جت نشته د الله او حکم باندې عمل کول دا د سالوخ تو کال د آبادای د برکات نه زیات دي دا د الله حکم دی ویني نو دغه جبلا اسانی شپېته را پوج راوي مسلمانانو ته ابو عبیده بن جراح رضی الله عنه خالد رضی الله عنه چې خالد دې ته کسان واسه خالد رضی الله عنه دیرش کسان بار کړ صحابه کرام دیرش کسان یو بګر ابو سفیان رضی الله چې هغه عمره وکاتیا اتیا کالو لکه اوس څلور ثابتو کاله منځو د ګرځېدو ادا اتیاو کالو دا کوم چې بېمانانه په خبرې کوي دوام چې ټیک د په کوپر کې هغه خسخت د اسلام خلاف وو ان کله چې مسلمان شوه هغه بیا تر مرګ جنگونه کړي سترګې پکې بایلې په جهادو کې یو کمبخت بدبخت په خبرې کوي باندې چې څوک هم د سره نو هغه پکې وېسته دغه دا یو بهادر جرنیل تیر شو زمانہ کې ناغه وته چې خالد کم نیو حالانکه خالد د پلار نه ما مشهور ابو سفیان رضی الله عنه خالد رضی الله او ته ایمانی غیرت هغه کې داو او ته انسس بدر الله ته د الله پر جوشو په
چې کله نبی اسلام مقابل جنگیری ځان ته کمزور ویلو او چې نبی اسلام په غیرت باندې جنگي دا په دین باندې جنگي ځان ته کمزور مړه سستی خبرې کې هغه کو نور ثواب نور به عزت کوي هغه ابو بیره دې پوکا دارواره مې او دا خال ټیک کوئی خیر دی نو کم دي ډیر کتان د شپېتو در مقابله کې ډیر زیات کم دي او یې ښه هغه لاړو ډیر شنو را شپېته کسانې او جنگول شپېتو در سره او شکست ورکړ دا فتح شکست د الله په حکم ده کله چې تکله کې په اصول باندې په قاعده باندې الله بستا امداد کوي بیا زیات او کم پکې ني ادا تا ټول افغانستان زه بیا افغانستان وایم نه افغانستان دا افغانان د بدمعشي کوي چې دا موږ ممتاز نه مړه هغه ته خدای اوس هغه ټیک کی لکه دغه شته ګډوډ څنګه انده خلک پیسې خدای دې بګه چرته غلط نه کی کنه بعد کلام به خرج شته نو تاسو ګورئ دو هغه طاغوتی طاقتونه چو سپر طاقتونه طاغوتی طاقتونه روس او امریکای له شکست ورکړه دا خدای او خیل مونږ دا په ذهن کې شو راتله چې دا شان بوشي د چا ذهن دا خبره منل نه چې دا شان بوشي الله دې کوي حدیث کرا دی لا يغلب 12 من المؤمنين بالقلة 12,000 من قلة د مؤمنانو دولت در پوج با په کافرانو د کمی د واجنا نه کمزور کیږي البته د زبر سره چې کمزور شي کمزور کیږي وا دا ترمذی شریف په لجد 583 صفحه ابو داود شریف دویم جلد 327 صفحه کې دا روایت دي لا يغلب 12,000 من قلة دولت در پوج بد کموال د جن کمزور کیږي د شپېته کسان جنگي دي د شپېتو زرو سره او شکست ولا ورکړ د الله په حکم باندې وَيَكُمْ مِنْكُمْ خام ذالک بیان ناو بیانم په دیو جبانې قوم چې دا قوم لا قوم چې نه پويږي الان خفف الله عنكم اوس پک الله سازو دا حکم اپو د الله نه پیګم دا پن چې په دغه وګي کمزوري دی ایمان یو ضعف دی یو ضعف دی ضعف او ضعف کې فرق دی ضعف د بدن کمزوري او ضعف د ایمان کمزوري ایمان قوت او کم یعنی قوت او کمزوری قبلی لیکن زیادت د قبلی خام لکه حدیث کی راضی من را منکم منکرن فلیغیروا بیده فلم یستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان دا د کمزور ایمان کار دی نو ایمان کې کمزوری او دغه راځي قوت قبلی نو ضعف د ایمان کمزوری چې راشي نو سړی کمزور نه پیدا شي د ایمان مضبوطی پتر په قران باندې او تم چې ایمان والی قران ویلي ای مضبوطی دی ریږي خو عام مسلمانان چې کوم نه خره قران نه ویلي نو کې کمزوری یریږي دی او د بلنا فَيَكُمْ مِنْكُمْ يَأْتُونَ پس کچروی ستاسو نسل کسان کلک یعنی د قاعدو پابند صابرتون کلک یغلو میاتین غالب کیږي په 200 باندې او په 2 وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ او کچروی ستاسو نسل کسان غالب کیږي په 200 باندې په حکم د الله سره صبر ناکو ما کال نبی اوس آداب ورغی امیر ته چې امیر وګر جهاد دیر نه کوي چې غنیمت حاصل کما یا قیدیان حاصل کما یا زملک حاصل کم دا ضمنی خبرې دي دا غنیمتونه قیدیان او ملکونه دا ضمنی خبرې دي جهاد اصلي مقصد چې لإعلاء کلمت الله د فرض توحید د خریدو به جهادي
نو دا ساده ورګ امیر ته چې امیر صاحب ته ګور جهاد دی نه کې چې غنیمت حاصل کما او یا ملک واخلما ما قال نبی نو جهاد د پیغمبر اسلام چې شه د فارق قیدیان تر دې پورې چې خېوینه توي په دنیا کې پس بکوان څه مطلب چې قیدیان دي نه جوړ یا قیدیان راځي مړ دي کې دا خو نه ټیک اصل کې مطلب دا دی چې امیر به اراده کوي د کفارو طاقت د ختمولو چې سور ډیر کافران مړ کی اندور به ثواب ډیر کی اسخان ویل کیږي وینو ته ورته لکه سورۃ محمد ګورل تم دا شنه آیات ته شپږشتمه پارا آیت نمبر 4 غالبا فدا لقیتم الذین کفروا پس کله چې مخامخ شي تاسو کافرانو ته په جهاد کې فضرب رقان فدروا ضرب رقاب وای وهل پسټونو باندې حتی دا خانتموم حتی کې کله چې خې وینې توګه خخون رزو کوي تاسو او کافران شکست خوري فشد الوثاق او قیدیان راشي فشد الوثاق نکلکو کوي تړل فما منن بعدو دیا خو احسان کولی فضل چې قیدی پری دا شانته وای ما پیدان یا پیدیا غسلی ادابینی بتوي تر دې پوره دا بربر قب ترغیب حتی در حرب او دارا حتی کې چې کې د اهل حرب او دارا خپل اصلي چې طاقت ختم شي نو دلته ما کان لنبی نه جاز فرض پیغمبر ته چې شه د فرق دي انده به اراده د قیدان جوړل نه کوي د اراده د ملک د لویول نه کوي د اراده د غنیمت نه کوي دا به دې په کرا دي ان شاء الله حتی اسنا فی الارض حتی کی تر دې پورې چې خا خون ردیو کې په مزما کې چې خیر کفار ویني توي کی خاینه کافرانو ویني باندې توي تريدون ارض الدنيا غواړي تاسو سامان د ژوند سامان د دنیا او الله غواړي اجر د آخرت تريدون جمع دا کنه مطلب ټول امیران ته حکم دی چې سور امیران دي هغه به اراده د کفار د ختمولو کوي ابه اراده ملک د زیاتولو د غنیمت د دولت د دې باندې کوي والله عزیز حکیم الله رغا خونا او غالب خوان د حکمت لولا کتاب من الله سبقا کچرنه وی دی آیت خیال کوئی خلق ګران دي لولا کتاب من الله کچرنه وی حکم طرف د الله نه مخکې تیر شوی په حلت د غنایم باندې په حلت د فدیه غصو باندې کنه تیر شوی او تاسو دا کړه لمسکم فيما خاصم قابخه رسول الله تعالی پاسه چې واغسل تاسو رسول الله تعالی عذاب لوی او سارا د بدر چراو سے شو قیدیان نو نبی اسلام دوا وزیران پس مکه دوا اسمان کې نبی اسلام زما دوا وزیران دي دوا په اسمان کې دي دوا په مکه اسمان کې جبرئیل السلام میکائیل السلام دي اب مکه عمر فاروق دي ابوبکر صدیق عمر فاروق دي نو نبی اسلام دي دوړ وزیران سره صلاح وکړي چې څوک یہ قیدیان سره څوک ته ګړو دي قیدیان غزوه بدر کې ابوبکر صدیق کو ته چې حضرت ادا ډیر دوراندې شو او ته حضرت زما خدا راي دا چې پیډیا په توالو پری به دوه کار وشي یو بداو شي چې په دای باندې زمونږه احسان ووري عرب چې کنه پښتانو عرب د احسان ته نه ټیږي احسان ضرور کوم بیا په سورلی کو بیا تغږ نه کوي پوه چې احسان د ضرور کوم کار سره بد دی سرګي بیا نه مال خیر دی بیا سره ار سره بد چې کې بیا تغږ نه کوي او چې غیرتی پښتوني غیرتی عربي چې به غیرت نه فایدای هغه بیا احسان سره کوا نو سره د احسان او تا نقصان ورسي نو ابوبکر صدیق کو چې حضرت احسان و تروکو نو فری بهدو یو غواړو چې زمونږه اقتصادي معاشي طاقت به زمونږ راشي مونږ کمزوري وسله به ځان لا اځم دا چې په خلکو به احسان وشي او کې دې چې د مسلمانان شي اګه مسلمانان دای نشي اولاد خو به شي او کومګه مړکو نو نقصان به شي
یو خدای خپل خپلوان دي ترونه ورونه او خرونه او ماماګان او ورونه دي بچی دي نو کومنګ مړ کو مثلا نو دوه نقصان به شي یو دا چې زموږ اقتصادي حالات به خراب شي او دویم دا چې دای بچی دای بم د مقابل په ضد کرا چې دای بچی به ټول عمر کفار پات شي نبی اسلام یې خام یو مرته تو هغه حضرت ما خدا راي دا چې ته تور واخل خپل تر عباس و د به تور خپل ماما وم او بکر به تور واخل خپل زی عبدالرحمن به وي علي به خپل تور واخل خپل رور عقیل به وي نبی اسلام خاندر وته عمر تاکہ ته پشان د موسی علیہ السلام او پشان د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا او موسی علیہ السلام ویلو ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب تاویلو چې ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم حتى يروا العذاب چې ایمان رانړي الله مولنه تبا کې ورونه ځکه چې ایمان رانړي ستا مثال د موسی او بکر سامي سارو د ابراهيم السلام چې ابراهيم السلام وای فمان تبعين فتبعيني فانه من يوم اساني فانك غفور رحيم هغه الله که زماتو خلاف کوم ته معافي کوم معافي کا او سامي مثال او بکر د عيسى عليه السلام چې وای ان تعذهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم الله کوم آپ کے استا بندگان دی عجز دی تا کمزوری او که صدا اور کستا تا کمزوری ورکول ما آپ کے انتا اللہ غالب نو پالوانان دو قسمی یو پالوان آغا دی سڑے راگیر کی نو بیا پریدین ترتوی چی وجل دی یو پالوان آغا چراوائی چی قابوی کی و تو لکس دغا دشتے پڑا کس خواهش نو یا ویسا وی بیا ویسا بیا جدویم دلی براغو دی بیا وی بیا لکه نبی اسلام هغه یو کس دو چانس ورکړو سنو ها رکانا رضی الله دا اسلام نمک دغه دا طریقه چې داغه په پټي به څوک تیرل د بونی سره به ما تر مقابله کې نه سره چا مقابله کول شو نو بس یو مقابله نو هغه بدن تر غلام کبه چې راو به چو ا چې هغه به راواتم بیا ول دیرش غړي ورکول نبی اسلام تر هغه چا راچول شو او دیر سلوت کزا سره ویواد جنگ کو نبی اسلام تر په پوله تیر دغه په پټي مته ما پیژنې نه وی تاسو کې وی محمد رسول الله وی انت الذي فرقت جماعتنا انت الذي تسب الهتنا وفرقت جماعتنا تا هغه سره چې زموږ اولیاء ته کنزل کې بدر دی وای ادمغه هغه اتفاق اتحاد د تسنس کړی نبی اسلام وینا وی خدا ټیک شو وی تا ته ما قانون معلوم وینا ما قانون دا ما پټی سوکیر شي نو هغه با ما تر مقابله کوي خو زیر اواچو دیرش غړي ورکوم او کمار اواچو نو زما غلام به نبی اسلام را میدان ته چې را میدان ته ناغوی یا لات نبی اسلام وی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا حی یا قیوم برحمتک اچل وی سره اخلاص کا د پاره بکینا څه سوای ویاو چانت راکې پاسه وی زما کې دې زمنګ لات زما आवाज نه ور بیا وی یا لات پتی زبانه زما مدد وکي نبی اسلام بیا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث او چته کرا اخلاص کا وی سوای یو چانس بل راکې شاد چې لات بابا زما आवाज رو دی اور وی دک تیز و می واده پتی دې یا لات چې غواله نبی اسلام وی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث چلاتی واچو راخلا دي کوم یسوای وی بس
لا سنش کول الله یې ډیر غالب دی. ما به ایمان راړو پاسې ده ما به ایمان راړو خود بیا به دې جنکه برا پرټو کوي تر اوسه د ایمان نه راو د ير نه د ایمان راړه دا ګډي وال نبی اسلام نه اخلم ګډي دا ګډي ستاسو نو نبی اسلام چانس ورکو هغه حدیث کې تر دي چې عمر فاروق په ولاره تیریږي نو شیطان مخ اغلاره بدلای نو نبی اسلام نو له خپل کېدا عمر ابوبکر صدیق خدایت بہادر عمر فاروق هغه نو نه خپل کېدا دغه شیطان ته پته وا چې ابوبکر صدیق چانس ورکړي او نبی اسلام چانسونه ورکړي عمر فاروق غیر کم تر مرګ بیا فریدی نه واشه نو ابوبکر صدیق چانس ورکو وی خیر یا حضرت چانس بول ورکو خیر دی واشه نو دې دا کې د دې آیات د لاندې خلکو سړي عجیب عجیب خبرې لیکلي بعد خلک وایي نبی اسلام جړل ځان خپل کوي خپایا تا او چې لولا عمر کو عمر دوی نو موږ به معذب شو موږ له الله سزا راکړو ناجیبه خبره چې امتیو بچکیږي پیغمبر له الله سزا ورکړي نو دا خبر زیاتی ده چې زیات لیکل یو جواب ده دویم جواب ده چې نبی اسلام مطلب دار ہے کچر د پخوانو امتونو غونه کې قانون زمونږه ما نو عمر و بچو ابو بټول تبا شو تک باغه امتونو کې غنیمت اغستل ناروا وو فدیه اغستل ناروا وو نو بټول تبا شو دا معنا باقی نبی اسلام چې جړل جړه سبب سو جړه سبب دغه نو د جړه سبب نبی اسلام داو چې نبی اسلام په فدیه باندې فیصله وکړه فدیه راوړي اګه نبی اسلام زوم حضرت ابو العاص رضی الله عنه د زینب بیبی رضی الله عنها نبی اسلام د مشرۍ لور خاوندو هغه قیر شو هغه خپل خزه بیبی زینب ته مکه کې و هغه ته خط لګو چې څنګه ګرشمو مال فدیه فکر هغه غریب ذات نغد مغرب پیسې وی و سورہ کلی بیبی سورہ کلی د نبی اسلام بچای د خدیجه رضی الله عنها مشر سورہ خستاب او سورہ بهادر هغه غریب چې سره غونډ کړي وغیرہ غونډ نو بیا په یو هارو چې خپل مور ولا په داج کور داج پیژنې جاهل پای کې ول ورکړو هغه هم راولېګو نو نبی اسلام چې هغه هار ولې هغه ته وجړ نو د نبی اسلام د جړه سبب شو د نبی اسلام زاړه یادونه تیار شو لکه خدیجه بیبی نبی اسلام زبردست ملګری و نبی اسلام سره هغه ډیر زیات محبت کو او ډیر زیات مال په نبی اسلام لګولو او رومبنای مسلمان شو نبی اسلام ته هغه زاړه یادونه راځي شو د غریبای ملګری و نو جړه سبب دغه یو سبب بل څوک مبصر نه دی وای چې نبی علی اسلام کله خپل قوم لیدو خپل د تر زامن عقیل حارث د تر زامنو ادارن قریش ټول د نبی اسلام قوم څوک د پپو زامنو څوک د ماسی زامنو څوک د تر زامنو څوک خوران کې څوک ورونه کې څوک ترونه کې اټول په ځندرو کې تړلې نیولو نبی اسلام چوک قتل نو په جړا شه دي ته وي قومي غیرت او دا په وی چې واه کم بختانو زما خبره منلې ولې بدل کېږي ان د جړه د دوه سبب دغه سببونو دغه خبره نبی اسلام چې کړه هغه مطلب دا دی دا خبر اگر چې زیاتی ده خو که جواب یې بل کوي دویمه نو دا غي مطلب دا دی چې کچر د مخکینو امتونو غون کې زمونږ قانون د دغه لپاره نو به تبا شو اگر دا خبره زیاتی ده ښه او ګوري معنا کوي ګوري لولا کتاب من الله کچر نه حکم وکجرنو کما د حلال والی د غنیمتونو او د فیدی د طرفنا د الله سبقه مخدر شه کله دا کوم د پاره ولې محفوظ کې نو لیکل له محفوظ کې موږ د پاره لیک دی چې اخر امت د پاره غنیمتونو جایز دي او فیدی نبی اسلام وای مخکې امتونو کې غنیمتونه ناجایز الله پاک څنګه اجزای تو خطر نو الله موږ د پر غنیمتونه حلال کړ دا په لوح محفوظ کې لیک دي نبی اسلام څخه
دې پر جوړ شو موږ عذاب راغلو نه دا معنا ده دغه معنا خبر زیاته شپو شي به خبر زیاته ده کچرنه حکم د حلت د غنایمو او د حلت د فیدیو غستو د طرف د الله نه سبقه مخکې تیر شوی یعنی په لوح محفوظ کې لمسکم فیما خاصم خام غرض دل تاسو فاتګ تاسو واصل عذاب لوي نو خریدا نه چې غنیمت تاسو حلال او پاک دور کوي راسه واتقوا الله ويرجى الله نه یګن الله غفور رحیم بخون مهربان کوشش په دې مخکې ده دا مخکې ډېر ګران دی دای څوک نشي کوله الحمدلله چې القرآن خپاتان مونږ ته حل کړي یو نبی او دا وسغه وما قاعده ده د شپږ قاعده د میدان د جهاد مخکې تیر شوی دا وما قاعده ده فتح نه بعد امیر بیا ترغیبی بیان کوي ترغیبی بیان وکړي قیدیانو ته د ایمان ترغیب ورکړي چې ګوره ټیک د تاسو مخ کې خلاف وي نو الله ذلیل کړی کنه موږ تاسو یو شان پلاس یو شان خپیمو دي خو تاسو سره د کثرت نه ذلیل شوي ولی تاسو الله سره تعلق خرابو تورا چې الله سره تعلق جوړ کړي موږ سره ملګری شي چې الله مدد شروع کی ترغیب ورکړي ولا اګه کمال دنتل الله معلوم درکړي الله یو نبی او پیغمبر اسلام هوا هغه چې پلاتون استاد وګړي من ارتاد قیدان هوا وتا یعلم الله فی قلوبهم خیرا کتر پوی الله پړونو استاد کې ایمان کلا دا استاد ایمان منظور وی ایمان امرار نیوتکم خیرا مما اخذ منکم در بکړی تاسو غره دانه چې واغسه شو تاسو نه بخنه وکي تاسو الله مفسرین دې کې واقع ذکر کوي د ابات رضی الله عنه نبی اسلام تر هغه چې قیدیان کراغه اړیر مضبوطو ابن ابات رضی الله عنه وایي ما وته وی چې جی ته حضور پهلوان ته خو پلان کې صاحب استاد پتون مرمنو هغه ته څنګه قابو کړو یې ما ته وی چې عبد الله قسم دې هغه ما داخله که غر دوت داسو هغه مخکې لکه میږي یو چې ما تلاس دې خو دې نه شم دا د الله امداد دی دا ډېر پهلوان ابات رضی الله عنه نبی اسلام وتوی د خو وسو پوند سره وړ دا وسو پوندا ادا راوړي چې دا فتح وکړو نو په دې باندې با خروي په دې کوپارو هغه تو هغه څه شو چې دا حکم راغی چې فدیه بور کوي ناغوی دما غداغه چې وسو ما ناغستی هغه کې وکي کنه نبی اسلام نه او غنیمت نور ورکه او سر خپل نه دې دوه ورونو دا جزان دي د عقید او حارث د دې ورکه وسه کې ته ما تبا کې چې بچی بیا سوال کوي لار کوزو ګرځي نبی اسلام خان وته وی ته چرات لې کنه نو تا او په فضل ته ویلو یما سویلو تا ته نه چې پلان کې دا کې پیسې خخې کړې دي تو کدا خو دې خوښم بیا بغراو باته تاسو چاوي نبی اسلام ما ته الله وي هغه یو د ایمان راوړي دې پیسو یو د ما دامن ته پته نشته ادا د ما د خدای مینس کې خبره خو زه پوښتنه ته پیغمبر په حقیقت نو دغه دا ایمان راوړي بیا پیډیا ورکړه بیا دوه خورونو مخبله ما نو الله وایي دیت وایا قل من في ايديكم من الاسرى واغه چا د پلاسون استاد کې د قیدیان او توا یعلم الله في قلوبكم خيرا کچر پوی الله پړون استاد کې ایمان کله ایمان استاد په نصیب کې وی الله ته معلوم یعنی چې معلوم مطلب کې نصیب کې ایمان وی کنه ایمان اورا درب کتاب تعالی غردان یوتکم درب کتاب غردان چې واغه شتاب نه بخنه وو کتاب ته بیا د غالبا د مدین غنیمتونو راغلو ډیر زیات په مسجد نبوي کې راوستم په کې سپینم په کې ارته په کې نبی اسلام د توی پتر واخلاله هغه ته صادرو غړو اثر په کې دی اثر په ټولو دهاتو کې دا ټول کې درون دهات ته دا په دې پارا کې هیڅ یو شی نه ډوبېږي
سیسه په سره درنه سیکه هغه پکې ډوبېږي لیکن سره پکې نه ډوبېږي هغه دا په سره پکې ډوبېږي په پاره کې نو چې دوره غونې سري یو ځل زموږ یو ملګرو هغه سره چرتلو وي تا زوره در راځم چې راغی لاس کې لاسونه کترو پای کې لاس دار نو دوره سرو ما داسې داسې ما دا سور دي وي دا سري ما سور وي دا وي دړای دي ما ته دړای تر هغه وختیا دړایو دوره غونې کو ډېر درانی ده سره نو هغه د نر بچی سادر کې سره اچي نو چې څوک پلونه ولو تړل نه خو دې دومره ویراشه یا رسول الله د وجر کې کړم نبی اسلام وته ناره زه په دنیا د کېمدار د نیم راغله زه تعالی راغله نه دین د فاره وی دوه واره سورو چتول شي وی خدانو بیا ول هغه پولیس کې کولاو کړو لګي تل کړو اړه چر د بند کیږي موپ مالو چې بیا ورم ویراشه اوس غره ورچت کوي ناره وی دوره بوړي سورو چت نو بیا هغه ته نور لګم نو خامخا درې څلور منه وي بیا وړي سره دا عباس رضی الله عنه بل کتاب مقطع ای کې یو خبره وا چې لیکلو سئل عباس ها انت اکبر ام رسول الله دا عباس رضی الله عنه چاته پوښتنه چې ته مشري تلو یو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ادب ته وره او ته وای رسول الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدت قبله هغه لوی دی هغه نه مخکې پیدا دا نه چې د مشرمه یاد ته لوی ویلوی هغه د خو د مخکې پیدا دا د آداب تقاضا یا ایو النبی او پیغمبر اسلام قل لمن فی یدیکم من الاسرى واغه چاته پلاسون تاسو کې من الاسرى د قیدیانه یعلم الله فی قلوبکم خیرا کچر کو الله پړون تاسو کې د ایمان یعنی کستاد په نصیب کې ایمان وی ایمان ممراوړه در بغیستا ته غره دانه چې واغه سجدادو نه اغمال داغینه ډیر الله درکې اباد رضی الله عنه لګه غسجو بیا خو سم په منونو باندې وړ سره درس بيدم ابا خنا بو کتاب تعالی والله غفور رحیم والله دې بخون کې مهربان ويريدو کچره ده کوي دا کفار د دوکې در کول تا یقینا دې دوکور کړو الله له پوخا دوکور کړو ځان ته به الله بندياګانو وي او نور ته به رحمت شومه او ثم لا اله الا الله وي قبرون ته سجدهم کوي یا رسول الله مدد یا غوث اعظم مدد یا علی مدد دام وي دام دو کرا کنه یو بل په الله ایمان نه بل په پلان کې د وسیله د پلان کې په وسیله ټول دوکې درا کېږي یو بل ځان ته مؤمنان وای بل طرف نه دنیا د بابام کوي ويريدو اکراده کدا کفار د دوکې در کول تا یقینا دوکا ورکړو الله ته په خیانت وکړو فام کنا مینو فام کنا کوم علی ایمان نو قدرت درکتا په دی باندې دې کې اشاره دی ته چې دوی خیانت کړو کنه ځکه الله تاسو ته پلاس درکړو اشاره دی ته کدی بیا بې ایمانو کړ بیا الله درکې ادا توشي کله چې یو ملګری دوکو کې خپل استاد سره خپل امیر سره په دوکه ځان خلاص کی زه دې ته ما دا ته ما او ما دا نه دی ویل الانکه ویلی وی نو امیر خو دا خیر ده خو بیا ته ګیری ګردا نوٹ کوي ځان سره امیر سره دوکه نه کیږي استاد سره دوکه نه چي دا ځان سره نوٹ کوي ښا که دوکه مو وکړه استاد سره یا امیر سره کار کیږي بوته ګیریږي بوته دړمبار دا کار مې کړی دی ما ته معافي کړ ٹھیک شو الله پاک معاف کول کوي نو بنده بسي بنده سوره ګناونه کوي نو که اوسړي غلطي وشو ته خپل غلطي مني سلسله ما کوي ما معاف کړي او کنه کوئی چې نه ما خدا دې دی دروغ وای نو بیا بګيريږي اکثر زموږ ملګری بعد په دغه غلطي شي غلط شي یو کار به کړی یو خبره به کړی بیا به یې ماندې کړی نو دا غلط خبره دي الله دې بیا به تغییر شي دروغ مو خپل استاد سره خپل ملک خپل ملګرو سره دروغ مکوئ ځکه بیا به ملامت کوي کې سبا ده چې خپل ملګری د دروغ ملامت کوي ورختیا وای بس الصدق ينجي والكذب يهلك
رښتیا سړی خلاصي او دروغ سړی ګیري هلاکیږي پکې. ويريدو خیانتک او کرادو کې دا کفار د دوکې در کول تا یقینا دوکه ورکړو الله ته په خپل خیال په خوا د ایمان دعوا به هم کوله بابا بوتان ته هم سجدي کوله یو بل به الله امر بل پر ولاد غزام را مات کول فهم کنا منو فهم کنا کا علیهم رحمان نو قدرت درک الله ته بدی باندې الله په ته مسلط کړی نو بیا به مسلط شي کدو کې وکړه. والله علیم حکیم الله دې غالب خواند حکمت. ان الذين امنوا ترغیب جهاد ته یقینا کدا چې ایمان راړه هجرت وکړه او جهاد وکړه په لګول د مال نو خپلو اپ کړه ځان خپل په لار د الله کې جهاد بالمال مقدم کړی دی د څو وجونه ځکه جهاد بالمال ارتړه کول شي بوډایم کول شي بیماریم کول شي واشه او خدم کول شي حتی کې جهاد بالمال او جهاد بالبدن چې کوم دی اگر څوک نشي کوله خدای نشي کوله بوډاګان نشي کوله راند ګوډ نشي کوله د دې وجه دا مخ کې ادویمه وجدا دا چې جهاد بالنفس چې کوم دی هغه همیشه ني اچر د کله راشي 2-3 کال بعد 15 کال بعد جهاد بالمال الوقت هر وخت دا جهاد وي سب گاوند کې غریبانان به کنه ولګو به او ملګرو کې غریبانان ته پته چې نن سبا دا کرونا وخت دی یا نن سبا بعد غریبی دا یو غو سره اسی بېمانه او سوال نه کوي اغله مور کو خو دا ته پته چې سړی غریب شوی دی ملګری دی او کو سره دا نو جهاد بالمال هر وخت کې دی شي او جهاد بالنفس کله کله وي. دریم دارا چې کله کله سړی دوره حریص شي چې بیا مال نشي لګوله نو الله یې مال باور لګي چې مال نه لګي ته بس جهاد وکړي چې مال نه لګي داغه پړ کې کله کوال ناراضي. ومثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل فاتت كل ضيفين مخکې تیر شو. ومثل الذين جاهدون في سبيل الله بأموالهم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم داسې دی. مثال لا کسانو چې جهاد کوي د پاره د وتثبیت د پاره د کلکول د ځان په دین باندې امالو لګي جهاد هم کوي نو په مال ور کول باندې مضبوطی کې سړی ادارنګ د قرار چې مال مکه چې مال ورغو چې الله دې مضبوط کړو په جهاد باندې چې مال نه لګي سړی بس جهاد وکړي شي نو چې سړی په دین باندې پیسې ګټي او بس جهاد وکړي. د دې وجنه اکثر زمنګ بعد ملګری راسو کې چې جهاد کوي غریبانان خو جهاد کې څه فائدہ نه راوځي ولې هغه جهاد کوي مال نه لګي مال وسخه جهاد او چاندي کوي دیو نه بلنه چاندي خلو کا ا چاندي سره لکه ملګر ته وای پیسې چې چا صحیح سراړي بس خدای پاک ول درکې بیا هغه څوک د خپل امداد کوي ټیک دا اخلا خو چاندي ما کو چاند ډیر نقصان شي ده پار سیډ باندې کاغه جمعات جوړول ده او کاغه مدرسې جوړول ده او کاغه جهاد ده چاندا کول خندا دا نو خراب ده. ان الذين امنوا بشکا کدان چې ایمان راو امنوا بالجهاد وهاجروا هجرت کول فرض جهاد وجاهدوا جهاد او په لګول مالونو خپل اپ کړول ځان خپل په لار د الله کې او کدان او چې ځای ورکا مهاجرون الله ونصر امداد وکړه مهاجرون نو دا کدان بعد دای دوستان د بادو دي دا دوستان دي. والذین آمنوا آکدان چې ایمان راو هجرتونه کو آمنوا بالجهاد ایمان راو په جهاد چې جهاد وکړو او هجرتونه کو خپل بچی بو نتل دار اسلام ته نو مالکم من ولایت من شی دې زړه د دوستای دینه څه شیم ته دې چې هجرت کی ته به اعتماد وکاو په دار حرب کې ناس دي
اعتماد پرې مه کوه. کېدای شي دا د کافرانو ملګري شي د هغې جنټاني. وإن استنصروکم او که چېرې امداد طلب کړه ستا نه فی دین په دین کې فتا باندې لازم د امداد دا و مگر امداد باندې کوئی په خلاف د قوم د هغه قوم چې په منځ ستاسو منځ دی کې وعده وه د نه جنګ ستا سره معاهده وه د هغې خلاف کوي د دې بېمانانو مسلمانانو چې په دار حرب کې نه دې ملګرتیا ونه کوي. والله بما تعملون بصیر الله په باندې تاسو کوي لیدونکی دی. والذین کفروا هغه کسان چې کفر یې کړی دی انکار کړی جهاد نه بعض د دوستان د بعضو دي الا تفعلوه که چېرې تاسو جهاد نه کوي هو کې ضمیر جهاد اگر چېرې تاسو جهاد نه کوي الا که چېرې ان شرطیه لا نافیه الا ان لا تفعلوا ان لا تفعلوا که چېرې تاسو نه کوي دا کار جهاد نه کوي یا امداد نه کوي د کمزور مؤمنانو نو شي به فتنه و شرک خور په دنیا کې به شرکیات زیات شي. که ته جهاد نه کوي یا امداد نه کوي د کمزورو مؤمنانو نو به ته هم کافران شي. نو اندولس کې ټول خلک کافران شو. هندوستان کې ډېر خلک که مسلمانان دي عقیدې د کفر دي ټول ودونه هم کوي هندوانو سره او خپل لونه هم ورکوي هندوانو. په هندوستان کې دا تقریبا ډېر ښه چالو دی اوس خاص کر ډېر زیات او ډېر به کافران شوي هم دي. نو که مسلمانان جنګ کوله جهاد کوله څه هغوی کې ایمان دی لکه هندوستان والو کې او څه به سره دې غاړه نه امداد شو لکه افغانستان والو کې ایمان هم دې غاړو سره امداد وشو نو چې اوس هغوی کې ایمان نشته. دارنګې په کشمیر کې چې کشمیریانو کې ایمان نشته د جنګ د بل په تمه دي که لږ هغوی کې ایمان وی نو خلکو ورسره مدد کړی وی که نه. ان لا تفعلوا ان شرطیه لا نافیه که چېرې تاسو ونه که دا کار کم کار یعنی جهاد ونه که جهاد سره کو لګیا یا هو کې ضمیر دغه امداد د مؤمنانو ته که چېرې تاسو امداد ونه که دغه غیر مهاجر مؤمنانو نو تکون فتنه شي به شرک خور په لارې په دنیا کې به شرکیات زیات شي هغوی به هم کافران شي. وفساد کبیر او شی به فساد لوی. والذین بیا ترغیب جهاد والذین آمنوا آکدان چې ایمان راوړ په جهاد باندې او هجرت وکړ فرض جهاد جهاد وکړ په لار الله کې هجرت وکړ بیا واپس راغی موږ ته بچي ورسول پاکستان ته واپس راغ افغانستان ته جهاد وکړ. دکه دی ګوره ښه چې کوم خلک دې ملک ته راغلي بچي راوستي د جهاد کړ دکه خلک او چې کوم هلته پاتې وو هغوی غرق شوي دي. ګوره کوم چې هجرت نه کړ هغه تباه شوي دي هغه ټیک د هغې ایجنټانو بیا هغوی سره ساز باز کړ هغوی ته غږ نه کفارو. قرآن ډېر عجیبه پردې اوچتوي د بېایمانانو نه پردې اوچتوي. هغه کسان چې ایمان راوړی آمنو بالجهاد ایمان راوړی په جهاد باندې او هجرت وکړ فرض جهاد چې هجرت کوم دا بچي رسوم ځکه چې بچي د سړي کمزوري وي هلته بچي ته یې ونیسي کفار نو بیا به ته چې خان توره کېده که بچي الله مړو نو هجرت وکړ فرض بچي راوستل دار اسلام ته هغې واپس لاړل. وجاهدوا فی سبیل الله جهاد وکړ په لار د الله کې. والذین هغه کسان چې ځای ورکړه مهاجرینو له بچي ولا کېنول ځان سره ونصر امداد وکړه د مهاجرینو امداد وکړه د مجاهدینو دایم امداد بچي ولا ځای کړه بیا ورسره جهاد دم لاړ. پاکستان دا دواړه کار کړي خاص کر دې قبایلو غاړو سوات دیر باجوړ او بونیر دی پلا کم چې افریدي او غیره دی نور مو سره کړی دی ټول سره کړی زمونږ علاقونه ته هم ډېر تللی دي نو دواړه کار کړي بچي مو له بچو له ځانه ورکړي دي او جهاد له سره تللی دي ډېر پکې زمونږ بلا خلک مړي د سوات د دغه باجوړ دی علاقې په سوون زرګونو خلک مړه شوي دي. نو اولئک هم حقا دا خلک دی دی مؤمنان پر اختیار دکا دا چې مهاجرون له ځایونه ورکړه او د هغوی سره امداد هم وکړه دا پر اختیار مؤمنان دي. دا چې کوم خلک مهاجرینو خلاف لګیا دي دا مؤمنان دي سره
ہاں مہاجروں کی بات خراب خلق دے دای نشاندہی پکار رہا دا جو ډور مهاجرینو ته غلط وای چې کوم غلط خلق دی بالکل د نشاندہی پکار حکومت لا پکار چې قانون جوړ کی چې کوم مهاجر غلطی کوي ونی نسی دغه ته نفري رواني تا دغه ټول به مهاجرین په بدناميږي بلکې مهاجرون لا پکار چې کوم مهاجر غلطی کوي چې نسی حکومت ته والا کوي چا دا واغی دا حکومت ستا د حکومت خلاف سړی بکواس کوي دیول سه اور کوي جیل پکار چې مهاجرین داتو کی چې دې ملک سو خلاف کوي په دې ملک کې دن ندي وې نسی اور کوي حکومت ته چې دا د ملک خلاف ده الله استاد هم دشمن زنګ دشمنان که زوی وی کرور وی ال بټی کیږي بیا به د اتفاق اتحاد راشي نو دا کدان د دې مؤمنان پر اختیار باندې لهم مغفرتون د پر بخنه د الله ارته ما پروتا مهاجرین د وغان ساروتا ورزق کریم ارزق دی دا ډوډۍ به الله دی لور کې والذین آمنوا بیا ترغیب الجهاد اخران چې آمنو ایمان اړ په جهاد باندې من بعد رستو من بعد سو کوئی د صلح حدیبیه نه رستو اسو کوئی د فتح مکه نه رستو ایمان تر قیامت پورې خام وهاجر هجرت وکړه ملک پرې خو د فار جهاد او جهاد وکړه تاسو سره تاسو ملګرتیا کې نو دا کله تاسو نه دي دا تاسو ملګری دي اولو احامه اخواندان خپل ولای عبادت دی نږدې دی بازو ته په کتاب الله په کتاب د الله کې یعنی په میراث کې مطلب دا آیات دا دی اولو احام نرستو په کتاب الله پورې دې جملې مطلب دا دی چې دوستانو سره خېګړه کول شي مدد مو سره کو jihad لو ترم دا خو میراث به خپلوان اخلي په میراث کې صدر نشي جوړېدل ان اللہ بكل شيء علیم بشک اللہ فرزوان پوادات ویریدو اور اگر چاہیں یہ کفر ان یغدوکا کہ دھوکہ دے تم کو صلح کے آڑ میں تم کو دے کر دھوکہ دینا چاہے تو یقیناً اللہ کافی ہے تمہارے لیے یا ڈرو نہیں اللہ تمہارا مدد کرے گا والذی اللہ ذات ہے کہ جس نے امداد کیا تھا تمہارا مضبوط کیا تم کو بنا ترے اپنے امداد کے اللہ کی مدد یا تمہارے دل میں توحید کو جگہ دی یہ توحید بہت بڑی مدد ہے اللہ کی طرف جس کے دل میں اللہ توحید کو مضبوط کر دے وبالمؤمنین اور مومنوں کی جماعت کے ساتھ اچھے ساتھی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ اچھی ساتھی دے دے اور یہ اچھے ساتھی قرآن کے ذریعے ملتے ہیں ایسے تم ڈھونڈو پوری دنیا میں تم کو دو اچھے ساتھی بھی نہیں ملیں گے لیکن جب قرآن کا درس شروع کرو گے تو ہزاروں لاکھوں اچھے لوگ تمہارے پاس جمع ہو جائیں گے اطراف و اکناف سے وہ اللہ کی کتاب کو کھینچ کر تمہارے پیروں میں بٹھائے گا واہ عجیب کتاب ہے پوری دنیا کو چاند مارو تم کو دو آدمی بھی صحیح نہیں ملیں گے خامخواہ کوئی بےایمان ان میں ہوگی لیکن جب قرآن کو پڑھاؤ گے تو اس کے ذریعے تم کو ایسے ساتھی دے دے گا اللہ کہ وہ تم پر اپنا مال و جان اور سب کچھ قربان کرے گا ایسے بڑھا اللہ نے بیچ ان کے دلوں کے وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر تو خرچ کر دیتا ماں وہ جو زمین میں سب کچھ تو تو محبت نہ ڈالتا ان کے دلوں کے درمیان لیکن اللہ نے محبت ڈالی ان کے درمیان قرآن محبت پیدا کرتا ہے یقین یہ اللہ غالب حکمت والی ذات ہے اے پیغمبر نام کافی ہے تمہارے اللہ اور کافی اللہ اس کے لیے بھی من یہاں فائل کے معنی میں لیتے ہیں اور کافی ہے من وہ بھی تیرے لیے اتباع کا جو تابع ہو گیا تمہارا ایمان والوں سے یعنی اپنے ساتھیوں سے امید رکھو اوروں سے نہیں جس کا ان کا عقیدہ توحید کا نہ ان سے کچھ امید نہیں رکھنی تم نے پھر سنو پہلا والا مان اے ایمان والا اے پیغمبر اسلام کافی ہے تیرے لیے اللہ ومن اور کافی ہے تیرے لیے وہ من یہاں پر ہم نے فائل کے معنی میں لیا اور کافی ہے تیرے لیے من وہ جو تابع ہوا تمہارے ایمان والوں سے جو سنت کا تابع ہے مکمل غم میں شادی میں وہی تو تیرے لیے کافی بس یا من یا مفعول کے معنی میں یہ پہلے معنی میں من عطف ہوا اللہ پر کافی تیرے لیے اللہ اور کافی تیرے لیے من وہ سمجھ گیا
اور جب یہ من مفعول کے معنی میں لے لو تو من عطف ہو جائے گا حسبک میں کاف پر. اے پیغمبر تم کافی تمہارے اللہ اور کافی تمہارے من ہو جو تابع ہو تمہارا ایمان والوں سے. تمہاری ساتھی جو قرآن سنت کے تابع ہیں وہی تمہارے ساتھی ہیں بس. اور اسے تم نے نہ لالچ رکھنی نہ تم نے امید اور نہ تمہ رکھنی ہے. اے پیغمبر تم تیز کرو ایمان والوں کو جہاد پر. یکن من کو اگر ہو تم میں سے 20 صابرون 20 ڈٹ جانے والے میدان جہاد میں قائدوں پر. یغلب مئتین غالب ہوئیں گے 200 پر. اور اگر ہو تم میں سے 100 اصول کے پابند قائدوں کے پابند تو غالب ہوئیں گے 1000 پر. من المؤمنین الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہیں. بیانوں اس وجہ کہ وہ ایک قوم جو نہیں سمجھتے. اب ہلکا کیا اللہ نے تم سے یہ حکم اور جانتا تھا اللہ کہ یقیناً تم میں ہوگی کمزوری ایمانوں کی. ضعف ایمان کی ضعف بدن کی کمزوری. فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ اگر ہو تم میں سے 100 ڈٹ جانے والے میدان جہاد میں قائدوں پر مضبوط رہنے والے. یغلب مئتین غالب ہوئیں گے 200 پر. اور اگر ہو تم میں سے 1000 صابر تو غالب ہوئیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. اللہ ہے صبرناؤ کے ساتھ خصوص امداد میں مئی خاصہ. ماں کان نبی نہیں چاہیے پیغمبر اسلام کے لیے کہ ہو جائے اس کے لیے قیدی یہاں تک کہ خوب خون بہائے زمین میں. یہ مطلب نہیں کہ قیدیوں کو پکڑ کے قتل کرو خون بہاؤ، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ امیر ارادہ رکھے گا اس بات کا کہ ہم کفار کو کم کریں، زیادہ سے زیادہ ارادہ ہوگا اس چیز کا. تريدون چاہتے ہو تم دنیا کے سامان دنیا کی اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو. یعنی جو لوگ غنیمت کے لیے لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہے، وہ اصول دنیا کے لڑتا ہے، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے، وہ دنیا بھرس ہے. واللہ عزیز حکیم اللہ غالب حکمت والدہ. لولا کتاب من اللہ اگر نہ ہوتا حکم غنیمتوں کی حلت پر، فدیہ لینے کے حلت پر، اگر نہ ہوتا حکم غنیمتوں کے حلال ہونے پر اللہ کی طرف سے سابقہ گزرا ہوا یعنی لوح محفوظ میں، اگر نہ ہوتا کہ آخر امت کے لیے اللہ کی ہیں، اگر یہ حکم نہ ہوتا تو لمسکم فیما خواہ پہنچ جا رہا تم کو فیما اس میں جو تم نے لیا بدر میں، تو پہنچ جا تم کو عذاب بڑا. پس کھاؤ مما سے جو تم نے غنیمت حاصل کی حلال اور پاک. اللہ سے ڈرو جہاد کرو، بے شک اللہ بخشش کرنے والے مہربان ذات ہے. اے پیغمبر رام قیدی لیمان اس کو جو تمہارے ہاتھوں میں من الاسرى قیدیوں میں سے، ان کو کہو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں ایمان کو، اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں ایمان معلوم ہے، یہ اگر تمہارے نصیب ایمان لانا ہے اور تم ایمان لایا تو اتکم یؤتکم خیرا مما اخذ منکم تو دیا جائے گا تم کو بہتر اسے جو لیا گیا تم سے، اور بخشش کرے گا تمہارے لیے تمہارے تمام گناہوں کو. اللہ ہے بخشش کرنے والا مہربان. اور اگر ارادہ کرے کفار دھوکہ دینے کا تم کو، فقط خان اللہ یقینا دھوکہ کیا تھا اللہ کے ساتھ پہلے. ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور پکارتے تھے اوروں کو. تو فہم کنا منکم یعنی امکنا کا علیہم تو قدرت دی اللہ نے تم کو ان پر، اور اللہ جاننے والی ذات بحکمت ذات. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے جہاد پر، آمن بالجہاد اور ہجرت کیے جہاد کے لیے، اپنے بچوں کو پہنچا دار اسلام پاکستان کو، وجا اور پھر واپس گئے وجاہدوا باموالہم اور جہاد کیا اپنے مالوں کے لگانے کے ساتھ نے اپنے آپ کے اپنے نفسوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. والذین وہ لوگ آؤ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ان کے بچوں کو ٹھکانہ دیا، ونصر امداد کیا ان کے ساتھ جہاد کے لیے چلی بھی گئے. تو یہ لوگ بعد ان کے دوست ہیں، بعدوں کے یہی دوست ہیں. والذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر اور ہجرت نہیں کیا جہاد کے لیے، تو نہیں ہے تمہارے میں ولایت من شیء ان کی دوستی سے کچھ بھی تمہارے دوست نہیں، وہ شکی ہیں، شاید اس دوستی کے آڑ میں تم کو دھوکہ دے.
تمہارے ساتھی ہوں، چاہے تمہارے باپ چاچا وغیرہ ہوں، دار حرم ہندوستان میں رہ گئے ہوں، جیسے یہ ہے اس کے چاچے وغیرہ وہاں پر ہیں، بڑی بڑی گدیوں پر بیٹھے ہیں، تو ان پر اعتماد نہیں کرنی ہے، کیونکہ وہ ہو سکتے ہیں وہاں پر انہیں کفار کے ساتھ گٹھ جوڑ کی ہو۔ ادھر افغانستان سے جو لوگ نہیں نکلے تھے تو ان پر بھی اعتماد نہیں کرنی چاہیے، اعتماد ان پر چاہیے جو وہاں سے نکل گئے، سمجھ گئے۔ والذین آمنوا، اور لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر اور ہجرت نہیں کی، نہیں ہے تمہارے ان کی دوستی سے کچھ بھی یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ وَإِنِ تَرُوهُمْ، اور یہاں آج ایک ہجرت کا الحاج المہاجر من ہاجرہ، مہاجر وہ ہے جس نے گناہوں کو ترک کر دیا، ایک روایت حدیث کی ایسی ہے۔ تو ایک آدمی ہے تمہارا چچا ہے، اگر وہ شرکیات اور بدعات کو نہیں چھوڑتا تو اس پر اعتماد نہیں کرنی ہے، چاہے تمہارا چچا تمہارا باپ ہو کوئی بھی ہو، جب وہ بدعات کو نہیں چھوڑا، رسومات کو نہیں چھوڑا، اس پر اعتماد نہیں کرنے تم نے، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر یعنی وہ گناہوں کو چھوڑ دے، وہ شرکیات و بدعات کو غمیوں میں شادیوں میں چھوڑ دے۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ امداد طلب کرتے ہو فی الدین، دین میں، تو تم پر لازم ہے ان کا امداد کرنا، مگر امداد نہیں کرو گے اعلیٰ قوم، اس قوم کے خلاف میں کہ تمہارے ان کے درمیان وعدہ ہے نہ جنگ کرنے کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ اس پر جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور لوگ جنہوں نے انکار کیا جہاد سے، بعد ان کے دوست ہیں بعدوں کے، ان لا تفعلوا، اگر تم امداد نہیں کرو گے ان کمزور مومنوں کا، یا اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو ہو جائے گا شرک پھیلا ہوا دنیا میں، شرک دنیا میں پھیل جائے گا اور فساد بڑا یہ بھی پھیل جائے گی۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر اور ہجرت کی، جہاد کے لیے اپنے بچوں کو لے آیا اور واپس چلے گئے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کے اللہ کی راہ میں۔ والذین، وہ لوگ آؤ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجرین کو، ونصروا، امداد کیا مہاجرین کی، مجاہدین کی، یہ لوگ یہ ہیں ایمان والے سچے، خاص ان کے لیے بخشش ہے اور خاص ان کے رزق عزت مند ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر، پس ہے نکونستا کہ مطلب برا نکونا اخری، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا جہاد پر، من بعد، و بعد اس کے بعد یعنی ہجرت کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی جہاد کے لیے، اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، تمہارے ساتھی ہونے میں، تو یہ لوگ تم میں سے ہیں، اور صاحبان رشتہ دار جو ہیں بعد ان کے اولا پہلے ہیں، اولا اور رشتہ دار مولرحام میں، اور خاندان رشتے اور رشتوں والے بعد ان کے اولا قریب ہیں بعدوں کو، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم یعنی میراث میں، یقینا اللہ ہر ایک چیز پر ہے جاننے والا ذات۔ تو مقصد صورت کا القتال فی سبیل اللہ، ہم نے پہلے کہا تھا کہ جہاد کی 3 منازل ہیں۔ پہلے ابتدائی منزل جہاد میں نکلنے سے پہلے مجاہد کو کیا چاہیے، درمیانی منزل جہاد میں نکل کر میدان جہاد میں مجاہد پر کیا کیا چیزیں لازم ہیں، اور آخری منزل جہاد سے واپس آ کر یا فتح یا شکست تو پھر مجاہد کیا کرے گا۔ قرآن کریم 3 منازل بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ انفال سے پہلے یہ جتنی بھی سورت اس میں ابتدائی منزل کا بیان تھا۔ سورۃ بقرہ میں مجاہد کا ٹریننگ، ملک کے اصلاح کی 4 قوانین، مجاہد کے گھر کے 18 احکام اس کی اصلاح کی، اور سورۃ انفال میں تنظیم کی اصول 5۔ سورۃ نساء میں امیر اور مامور کی درجے اور ان کا یعنی آداب وغیرہ بیان ہوئی۔ پھر سورۃ مائدہ میں حلال اور حرام کا بیان ہوا۔ تو سورۃ انعام میں شرک کا رد مکمل ہوا اور دلائل عقلیہ کے ساتھ، اور سورۃ اعراف میں بھی شرک کا رد اور ساتھ میں دلائل عقلیہ نقلیہ وحیہ سب پر۔ تو اس صورت میں سورۃ انفال، سورۃ توبہ میں درمیانی منزل کا بیان۔ درمیانی منزل یہ میدان جہاد میں نکلنے کے بعد مجاہد کو کیا چیز کی ضرورت ہے، تو وہ میدان جہاد کے 6 قاعدے بیان ہوئی تھے۔ پہلا قاعدہ نمبر
15 میں یہ الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، پیٹ نہیں پھیرو گے۔ اور یہ مومنوں کی پہلی صفت پر تفریق کیا۔ مومن کی پہلی صفت اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ان کے دلوں میں خوف آ جاتا اللہ کا جب اللہ کو حکم سنتے، تو جن کے دلوں میں خوف ہو اللہ کو، وہ کسی ڈرے گا نہیں، کسی کو پیٹ نہیں پھیرے گا، یہ اس پر تفریح۔ دوسرا قاعدہ آیت نمبر 20 میں یہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ مومنوں کی دوسری صفت پر تفریح۔ دوسری پر مومنوں کی تھی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کی جب جہاد کی آیاتیں سنتے ہیں تو ان کی ایمانی قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو جن کا ایمانی قوت بڑھ جائے قرآن کے ساتھ، وہ اللہ اور رسول کا خلاف نہیں کر سکتا۔ اس کا دوسری صفت کا نتیجہ آیت نمبر 20۔ تیسرا قاعدہ یہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی میدان جہاد میں امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ مومنوں کی تیسری اللہ پر توکل کرتے ہیں نا، تو جو اللہ پر توکل کرتے ہیں وہ اس سے نہیں ڈرتے کہ آگے کتنے لوگ ہیں، اس کا تو اللہ پر بھروسہ ہے، سمجھ گئے۔ اور چوتھا قاعدہ یہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ تخونوا اماناتکم، خیانت نہیں کرو گے۔ اور یہ مومنوں کی چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں وہ خیانت نہیں کر سکتے یقیناً، لیکن جو نماز تو پڑھتے ہو نا، یہ تو ایسا نہیں کہ بس سمجھتے نہیں ہو نماز پڑھتے، وہ نہیں۔ اور پانچواں قاعدہ آیت نمبر 29 میں الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ تفریح ہے پانچویں صفت پر۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برے یعنی ان کو غلبہ بھی دے دیتا ہے۔ اور چھٹا قاعدہ اور 45 میں یہ تفریح ہے انسانوں پر، پہلے پانچ قاعدوں پر۔ اور ساتواں قاعدہ نمبر 17 میں بیان ہوا کہ امیر جو ہے قیدیوں کو ترغیب بیان دے کہ او بھائیو، او لوگوں اگر تم نے ایمان لایا، اللہ تمہارا نصیب ایمان ہو، ایمان تم نے لایا تو جو تم سے لیا گیا اس سے زیادہ تم کو اللہ دے گے، ایمان لاؤ تاکہ تم کو اللہ بہت سا دے دے، یہ مطلب ہے۔